فاطمه ای و فاطمه در حرمت جلوه گر است، کرامت آل عبا از کرمت جلوه گر است، حضرت معصومه ای و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو کتونکو لکه څنګه تاسو ته پته دی چې د مو پیج نه تاسو خدمات کې مختلف قسم کې پروګرامات مخکې کړي دي او مزید به نور پروګرامات هم تاسو خدمات کې مخکې کوو. او نن پروګرام د مو تربیت اولاد حواله سره دی ویلي چې مو څه کله خپل معاشرې ته سترګې اړوو، د مو ځوانان د مو بچي مختلف قسم ته کې مشکلاتو سره روبرو دي. هغوی یوه وجه ده دی چې هغوی د صحیح اسلام طریقې سره د هغوی تربیت نه ده شوی. نو دې موضوع باندې روشنايي اچولو دپاره مو دعوت کړی دی ډاکټر سید صدیق حسین حسیني چې انشاءالله هغه به مو ته دغه موضوع باندې خاروغه روشنايي واچوي. ډاکټر مو تاسو ته دغه سټوډیو ته راتللي باندې خوش آمدید یو. ډاکټر صاحب لکه مو څنګه اشاره وکړله چې مو د نن موضوع هغه د تربیت اولاد حواله سره مو ته سوال کوو چې آیا د واده کوونه د تولید نسل یعنی د بچیو پیدا کوونه واندیشانې د بچیو تربیت کوونه واجب ده او کنه دی حواله سره تاسو د سوال باندې روشنايي واچوئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی محمد وعجل فرجهم. شکریا د کوم ډیره مهرباني تاسو نه تاسو ټول ټیم نه بیا یو وری مته مکارو کړله. تاسو کوم سوال وکړلو تربیت اولاد کومه ده دا یو ډیر کلی موضوع ده ډیر ستر کدی باندې کینی سړی کېدای شي یاره ایمان د سره کدی باندې مسله سره یو کال کیا دا موضوع کومه ده دوره وسیع ده چې بیا با کېدای شي نتیجې ته ونه رسیږي. صحیح. نو دی هغه کومه ده صرف کلیات یعنی صرف غټ شونه بونه راخلو څنګه چې کوم یمو معاشري کوم هغه دی سره څنګه ته پکور راځي کوم شي نه کومه ده مو محرومي پکور دی هغه شي ته چې هغه وشو ده اشاره وشي. تو کوم سوال وکړلو آیا د واده کوله یو کومه د تولید نسل بچی پیدا کوله یا د هغوی تربیت واجب ده فکر لحاظ سره خود یې واده کوله کومه د بنفسه هغه واجب نه ده. صحیح. که چیرې یو جوان یا یوه جوانه څنګه پیږي سره مونه ګناه نه کېږي هغه مطمئن یو ګناه نه کېږي ونه هغه باندې واده کوله واجب نه ده. خو که چیرې هغه نه به سره بیا ګناه کېدلې خطره ده ګناه نه کېږي دا صورت کې چې د واده ور باندې بیا واجب بیا پکور دی واده وکړي. ودې شرط سره دویم سوال د کوم وخت دویمه خبره واسه کومه ده آیا تولید نسل بچی پیدا کوله دا کومه ده واجب ده نه ادیا څه کومه ده خود بنفسه بچی پیدا کوله هغه واجب نه ده. یعنی ضروري نه ده چې واده وکړي هغه شي کې بچي پیدا وکړي. که چیرې خځې مډر زیات سره وي سره بچی نه پیدا کوو نو شاید کومه ده واجب نه ده. خو البته که چیرې بیا د بچي بشپړ خو د بچي دیر کړل واده د وکړلو که نه بچي د بشپړ نه بیا هغه د بعض کومه تربیت بچیو تربیت چې دغه واجب دی. هغوی په کور د تخرج طریقې سره هم مسلک اخلاقي هم اعتقادي هغوی کومه دی ټول هغه سره هغې چې وکړي ته صحیح مناسب تربیت وکړي. او ډاکټر صاحب دې باندې هم پوه شولو خو تاسو مو بل سوال کوو کې تاسو اشاره وکړله او چې یاره د بچیو تربیت کوله واجب ده. د مو سره چې کوم احکام دي هغه پنځه کوم دي یا واجب دي یا مستحب ته د مو ګرانو کتونکو ته که ته لږ دغه باندې هم روشنايي واچوې چې یاره واجب څه ته یي مستحب څه ته یي چې کم از کم د ګرانو کتونکو دې سوال باندې هم پوه شي. که څه احکام څه کومه دي هغه هم سره پنځو قسمو باندې دي. کوي څه احکام تکلیفي او احکام تکلیفي څه کومه دي هم سره پنځو قسمه دي. یو کومه دي اول کومه واجبات محرمات یعنی واجبات کومه دي لکه څنګه ته باندې دا روزمره المنز ده واجب ده روزه ده نور کومه دي ته دي واجبات څه باندې واجب کړی شي دي. محرمات اړ وشي نه ست معنا کړی شوی. صحیح. مثلا دریو نه معنی شوی کړی شوی دریو بدل چې دی هغه حرام دي. غیبات کومه دي هغه نه معنی کړی شوی هغه چې دی حرام دي. یو مسل کومه دي نشه کول هغه نه معنی کړی شوی هغه چې حرام دي. دغه کومه دي بلې مرحله کې ارسي مستحبات کومه دي عام مستحبات عام مثلا کا ورزي کومه دي نوافل المنز دواره کوتل المنز کول مستحب دي. یو دي کې ویم کې کومه دي هغه مستحبات عام مستحبات یو مؤکده دي لکه څنګه نمازي شب. او ډاکټر صاحب بخښنه غواړم زه تاسو نو کندیزي کې و بخښنه وکوم چې د مګران کتن کې مختلف قسم کې مونږ سوالات کوي د شپې المنځو په باره کې او دې باره کې هم قتل مختصر ټایم کې توضیح ورکړي نو بهتره وي چې دا سوال هم د مګران کتن کو ته حل شي.
المنځه ولا کومه د وکین یو مهم هغه د موضوع د ډیرو کسانو د شفاعت نشته نماز شب چوت اس کله وای نماز شب نه ویل هغه ځان ته فوري دار سي ور سره کوته المز څلور کومه د المنځونه نه تر کوته شپې نه بلا دوه رکعات کومه د نماز شفا یو نه المز یو رکعات کومه د نماز وتر وغه کې بیا کومه د هغه مخصوصي دعاونه ویل قنوت کې او بیا سلوي ختمونه نه می خستله نو دوه تقریبا هغه وکه نیمه غنټه ته 2 رسی او که یو کو دوه موري بیا مخه نه کسي مو یو مثال ورکوم استاد وو د اخلاق او عرفان والا ایت الله مظفری هغه نه یو ورکی پښتنه وکړه څنګه څنګه زه د باندې ځوان بلات کوم شپېل منځ باندې نه ډېر تعجب وکړ ته چوي ز شپېل منځ وکړه صحیح مخبلا هغه شو سره دا څه دا استاد څنګه چې با خبره کوي د عرفان او اخلاق له استاد هغه کومه هغه خبره کوي ته چوي ز ته چې وکړه شپېل منځ هغه ته یې زته څه وکړه اول سبېل منځ ته ټیم سره پاسېګا سبېل منځ باندې ځوان بلات کا ټیم سره څکله تخپل واخ باندې هغه باندې کومه ته بلات شي ته کومه د هغه روټین جوړ شو هغه د بعد 15 منټه مخکې پاسېګا لاس منټه مخکې بیا څوک مده صرف یو رکعت یعنی 2 رکعات المز سبې غونډه کی یعنی صرف یو 2 رکعات واتر هغه شافه یو رکعت کومه دی واتر دی مول وتر نه یو واتر نه دیني کومه ده ځون بلات کا هغه د بعد کومه ده ورو ته کومه ده کله تمرین وشو به خپل هغه مرحله ته راسیږي کاوال نه چوته وای زیارت هغه وکا چې وکا شپېل شروع کوي ولا سره کوته بیا د دوونه وایسویا کچې ته یو ور یو کړه دوه ور بیا مخه نه کسي دا کومه ده وټه غلطی دې خلکو ته مسخره ذهن کې ورکړی دی یعنی شپې کوم ټایم ته غش پالي البته مستحباتو کې کسو شپې مستحب دی خود نفسه هغه څوک مده خود یعنی واجب نه دی کنه هغه د پر صرف وضو طهارت شرط دی او قبله شرط نه دی او دا شرط نه است وداري کته مته اس پنوستي په خلک کې کسړ دی خپل کمالي کې خپل کې هغه ته کواشي یعنی ته خدای څخه ته بهانه نه دی دیر کړی یعنی بهانه نه تار وخت چې ته نه وتلې هو کچې ته خپل کوشش کوي او دا شی المنځ کوي صحیح ډاکټر سیدی باندې هو پوښو تاسو اشاره وکړه چې را احکام سره پنځو کې سبدید بس مستحب واجب او حرام باندې پوښو د نور کوم دوا هغه څوک مدي کسا موتوله سره بیا کوم دي مکروهات صحیح مکروهات لکه عام کی کوم دي عام مکروه دي کراهات شدیده لکه څنګه مستحبات نه ویلې یو مستحب دي یو مستحبات مقام مؤکده دي لکه څنګه نه شپې المز مکروهات کوم دي عام مکروه دي مثلا لکه ګرمي مړې خوړل ګرمي چوي چکل یعنی ګرم شي وړل یو غټه مړې کوله د کومه مکروه دی یو کور کې کومه ته قطاره ساتي هغه وړل چې دا مکروه دی خو یو کومه دی بیا کراهت شدید لري مکروه مثلا شدید هغه څه لکه څنګه د خار وس کچاره د وچې دی هغه وړل دا کراهت شدید بل شي کومه دی سره پنځم قسم هغه مباحات اباحه یعنی هر شي څنګه ته مختاري مثلا لکه وبي خدمت ته وبچ کی ونه چکی ته خپل مرزي دی مړې خوري نه خوري سومالي نه سومالي یعنی هر شي څنګه ته چې د معمول باندې کوي نه کوي هغه ته اختیار کړي دا پنځه قسمه کوم او سره ډیر خو ډاکټر سیمودی باندې پوښو بس دغه نتیجې ته مو ورسېدو چې د اولاد تربیت کوله دا واجب ده او دویم سوال زده راځي د تربیت اولاد یعنی د اولاد تربیت کوله کوم مراحل دي کوم ځای نه پکوه د سٹارټینګ مو خپل شروع کو دا سوال باندې هم کوم د روشنی و چې ډیره مننه بدوي کوم هغه تاسو کې وکړو نو هغه خو جزئیاتو کې لوړ شو نو ډیر باس بخديږي کومو یعنی لکه مختصر کو دا شی سوال مثلا کلیات فراهم کافی اولین شای کومه د هغه چې د بچی د پوره کوم سره کله بچای مور خېټه ته متکې شو نه پکور د پلورا دي ستلې وی خیال ستلې دي شي او کله بچای کومه د هغه مور خېټه ته متکې شو مور رحم کې ده نو پکور دی وخت انسان کومه د هغه شی وکي کوشش لا وکي څه خبره باندې کومه د بچی باندې لقمه حلال کوشش وکي ته انتهایی کوشش هغه باندې لقمه حرام نه ځون وساتي ویل دا شی کومه د اثر وضعي لري کله ویل نه د شاو کې اثر وکي څرګندوي هغه یعنی کله بچای مور خېټه کې د مور پکور دی شي ډېر احتیاط وکي څنګه نه ځون وساتي لقمه حرام نه ځون وساتي او بیا کله د نیو تر وغللو نو پلور څه کومه د انتهایی کوشش وکي چې مور ته کومه د اخته بیا چې کوي لقمه حلال تهیا کی چې شودو کې کومه د شی وکي لقمه حلال اثر لور نشي ونی شو سره مسله کې بچي هغه پوری کومه د اولی شاید کومه د هغه چې د لقمه حلال او دي سره کومه د مسره لکه هزار هم مثال دي ان ټولي تاریخ نه توخله و صبر نه وخت پوری مسې دي ډېر مثالونه دي یو مختصر باندې کې وړ کې مثال مثلا لکه د کومه د علامه مجلسی محمد حکیم مجلسی یا بکر مجلسی پلار صحیح خدای د صاحب بهار الانوار پلار هغه کومه د هغه د اصفهان هغه ودا سیدون کې او هغه کې کومه د هغه امام هغه ودا امام جمعه جماعت هغه کې یعنی مسجد جامع کې ایوالزي المنز کولو چې چوته شکایت وکړو روغ دلو سره بچای دغه کې کومه د ټانکې سروې کړه غي ورکړلو دا خو څه کې وکړل نو ډېر تعجب وکړو ډېر خپه شول د شي سره دی بچی دي هم کومه د ډېر زیات احتیاط کړی دی د څه شي نه دي شي دا ویل د بچی دا کار وکړو یعنی هغه ساري وظیفه هم څه لقمه حرام کومه د لګ باندې کې هغه شي خي
او ځان خی نه لقمه البته شبهه حرام کنه مته سره مشکوک شو هغه کومه د لقمه غیا چې خی ځان خی لوړ کور ولا د مختنه وکړه سره مو خو د سوچ وکړه د څه نه دي شوی دا څه واجه د تو څه کړی دي سره د بچی د شنن حرکت وکړل هغه سوچ وکړه سره مو خاصه سیر کومه د ډیر خپل کوم هدا پورې احتیاط کومه د اول نه دي چونکی و مرجع کور سره غلرم تعلق لرم خو بهر حال سوچ کول فورا ځان درول سیوار ځان سیا او کور ترم هغه کومه د بچایم خېټی کیو نو هغه انور وو هغه کې کومه د ستانه غروب سره خو سم کې وکړه هغه وا کتره باندې کې نیمه کتره یو ډېر کم او بوت نو وته لاغم شکله وڅکه خو مو دا ویل سره بختنه کوم هر نه پویر شته بیا بختنه کړي وای ان هغه وړو کې باندې کې وا کومه د کتره یو نیمه کتره کومه د دور اثر لري بچی کې د دې کومه د مسره دنیا مثلا چې دي مثالونه موجود دي یا روایت هم سره ډېر دي ډاکټر صاحب ډېر تاسو خورو بیان سره ان شاء الله تاسو کوم سوالونه او کغبت تاسو روشنی وچوله او تاسو نو ډېر مننه کوم او تاسو مو ته اجازه درکو زه هم د لقمه حرام حواله سره یو کیسه تاسو خدمت کې زه عرض کوم تاسو ته اجازه وي ګران کتونکو تاسو ته د مو سردار حاج قاسم سلیمانی خدای د هغه ته جنتونه نصیب کړي او تاسو ته د څنګه کله شهید شو د هغه جنازې باندې څور خلکو سوګ منو کو دنیا خلکو مختلف ملکونو کې او ډیر مؤمنونو ته دغه شهادت سره درد ورسېدو و ایران کې هغه څه ته تشییع جنازه وشوره څور خلکو هغه استقبال وکړلو دغه کوم قتل و ټرامپ څنګه باندې د خدای لعنت وکي او هغه باندې خلک څور هغه نفرت وکړلو زه دی حواله سره تاسو خدمت کې یو داستان ذکر کوم کله حاج قاسم سلیمانی شهادت باندې ورسېدو هغه څه کله تدفین وشولو شهر کرمان کې د هغه مقام ته ایوا مصاحبه ظاهرا د ایران ټي وي څلورم چینل نو ډاکټر جلیلی هغه دغه مصاحبه وا سعید جلیلی او هغه د شانته د یو داستان یو کیسه تیر کړه هغه ویل چې زه لاړم کرمان ته د شهید قاسم سلیمانی پلار سره ما دیدار و ملاقات مو هغه سره ته ځکه نستم هغه نه مو یو پښتنه وکړه ته مو ویل څه واجه ده کومه واجه کېدای شي زه چې تاسو ویته ستل کړم هغه کې کوم اخلاص دی هغه سره کومه تقوا دی د هغه کوم خدای سره راز او نیاز دی اغاز وکسم هغه کوم ولایت نه کوم هغه اطاعت دی زه د هغه ته حیران پاتم څه شی وایي ته څه ته د هغه تربیات کړی دی هغه ته دغه جمله ویل چې زه د فارسی والا الفاظ استعمال کوم هغه ته من تا حالا به پسرم نون حرام نخورندم یعنی ما اوس پورې ور باندې ایوال لقمه حرام نه دی کړی هغه بچی ته هغه څه شو د هغه کومه حلاله ټکاله دی هغه ته څنګه بچا مليږي هغه ته قاسم سلیمانی محب بچا مليږي نو واقعا ډاکټر صاحب تاسو د کوم موضوع طرف ته اشاره وکړه لقمه حرام وکړ د ډیر بد اثر شوی او ان شاء الله امیدوار چې مو ګران کتونکو به هم دینه خارغه پیدا و چاته کړي نور د مو وخت اخیر ته رسیږي زه تاسو راتلونکو په پروګرام پورې لوی خدای باندې سپارم د خدای په امان